چې کومې ښځې نافرمانې دي د هغې په باره کې الله رب العالمین وویل داسې د هغې په باره کې چې تاسو هغوی ته نصیحت وکئ بسترې ورسه جدا کئ ویې وهئ که نه بیا طلاق ورکوي ورله په هغې حکم باندې دلته تنویر دی چې کله داسې وي چې یوه ښځه په خپل خاوند باندې پوه شي چې دې خاوند زنې مخوښه او دا ښځه په دې باندې پوهېږي چې دا خاوند زما نه ځان سیټ ته کوي زما د جامې پیزار خیال نه ساتي زما تپوس نه کوي او خبرې اترې را سره نه کوي زما سره ناستم لاسته نشته نو دا ښځه یا خو ضد وکړي وایي چې بس زه ستا نه طلاق علمه خپل کور رانکړي او خاوند طلاق ورکړي نو دا هم جایز صورت دی د هغې ذکر وشو په دې ځکه الله رب العالمین فرمایي چې دې ښځې له پکار دا ده چې دا د خپل خاوند سره څه کمپرومایز وکړي کمپرومایز دا دی چې خاوند په څه باندې د دې نه تنګ دی نو په هغه څیزونو کې دی ورته خپل حق پرېږدي حقوق د زوجیت دي یا دا ده چې د مطالبې بعضې نشي پوره کولی یا نور داسې څه دي نو دې ښځې له پکار ده چې د خپل خاوند سره دا کمپرومایز وکړي او خاوند ته وایي چې ته زما نه په دې خبرو باندې تنګ نو دا د څیزونه ما تا ته پرېښودلو زما دا کور په ما مورانه وه زما بچي دي او زما یو خاندان دی نو دا طریقه ټیک ده چې ښځه د طلاقو په ځای باندې د خاوند سره پاتې شي او طلاق وانلي حقوق د زوجیت باندې ښځه او خاوند یو بل سره سمجوته وکړي وان امرأة کچېرته یوه ښځه خافت یریدله من بعلها د خپل خاوند نه نشوزن داغه د بدخویینا او اعراضن یا داغه د مخ ګرځولو من بعلها د خپل خاوند نشوزن د بدخویینا بدخویی کولا او اعراضن یا د مخ ګرځولو خاوند دې نه مخ بل طرف تاړی یا دا خاوند چې دی دا بدخوی دی او یا خاوند دې بدخوی خو دې ته لیفت نه ورکوي بعض علماء دا معنی کړه نشوز ام تباعد ته وي او اعراض هم تباعد ته وي لريواله خدا نشوز ظاهري تباعد دی چې اړو خبرې وسره نه کوي او اعراض دا دی چې په ظاهر کې وسره اسې خاندي را خاندي زړه وسره نشته فلا جناح نشته ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یصلحا چې روغه وکړي بینهما په خپل منځ کې صلحن روغه کمپرومایز په حقوق والصلح خیر او صلح غوره ده د اختلاف نه و احذرتو حاضر شوه دی الانفس انسانانو ته الشح بخلو دا اصل کې انسانان بخیلان دي شوق کېدار چې دا ښځه ماته سفري دي و احذرتو خودلې شوه دی الانفس انسانانو ته الشح بخلو حاضر شوه دی ورته بخل و ان تحسنوا کتاسو ای خاوندانو د ښځو ښکلی ژوند تیر کو وتتقوا د دې طلاقو نه ځان وساتو د نشوز نه ځان وساتو فإن الله نو بیشک الله تعالی کان دی بما تعملون استاسو په عمل باندې خبيرا خبر ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم په دې آیت کې موږ دا 3 نمبر آیت خبر دا مسنا او ثلاث او رباع درې خزو فإن اغا داو چې مسنا او ثلاث او رباع تاسو دوا درې څلور خزي وکي بیا ویل ک تاسو عدل نشو کول نو فواحدتن یو خزو وکي په دې ځکه الله فرمایي چې الله خو د عدل حکم کړی دی خو د چا په وس کې د عدل نشته لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء دا طاقت په انسان کې نشته چې د ښځو منځ کې د عدل وکړي عدل نشي کولی ځکه عدل خو په ټول هر څه کې به پکاري په جنسي قوت کې په جنسي تقسیم کې جسمانی تقسیم کې د محبت په تقسیم کې د معیشت په تقسیم کې د معاشرت په تقسیم کې دا خو نه کېږي انسان نه منګ وایو که نه چې په آنې واحده کې انسان یو کار کولی شي بدیو جبانه الله رب العالمین فرمایي بالفرض کده سی وشولا متعدد الازواج درې سلور خزي دي دوا نو ټیک د چې محبت بستا د یوې سړي یوې سبا کمی یو با خوش اخلاقی بل بد اخلاقی بد اخلاق به بدی شي خوش اخلاق به دی خوخی یو به دیندار بل به دیني دیندار به دی خوخی یو به خيسته بل بدرنګي خيسته به دی خوخی نو دا خو کیږي انساني فطرت دی خو د دې مطلب دا نه دی چې وی سدی مینه دا وبل زوړند کې ناغله مو ټیم ورکوا نه معنا او هغه هم د احساسي محرومي مشي کار کوا